محترمو تجربو مسلمانانو د شوال میاشت روان ده په ختمېدو باندې ده. عام طور زموږ علمي مدرسې او علما او چې کوم طلبان د علم طالبان هغوی دې میاشت کې علم انسانان یې ټول چې پیدا کړي دي د یو غرض او مقصد لپاره پیدا کړي د زندګۍ یو مقصد دی. الله پاک انسان پیدا کړو دنیا ته راولې چې دی به زما هغه مقصد پوره کړي. نو په دنیا کې دوه قسمه مقاصد دي، دوه قسمه غرضونه دي. یو اصل مقصد دی او یو عارضي دی. اصل مقصد هغه د هغې دپاره الله ربالعزت 1,40,000 انبیا کرام رالیږي. د هغې دپاره د ټول نه اخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم رالیږي او د هغې دپاره کتابونه هم رالیږلي او اخري کتاب د قرآن پاک هم رالیږلی. دا اصل مقصد دی چې د هغې دپاره پیغمبران الله راولېږل، کتابونه یې راولېږل چې دا خلک په دې عمل کړي. نو د دې دا زندګي دا کامیابه ده، د دې ژوند کامیابه دی او دوی به دنیا کې هم کامیابي او آخرت کې به د دې دپاره خوشحالۍ، جنتونه وي، نعمتونه وي او راحت او سکون وي. او یو عارضي مقصد دی چې هغه انسان په هغې کې تېرېږي د هغې نه بغیر. عام طور هغه زموږ د خیال مطابق د هغې نه بغیر د زندګۍ هغه وخت نه تېرېږي چې هغه روټۍ ده، کپړه ده او کور دی، پټۍ دی او مکان دی. دا عارضي مقصد. نو د دې یو انسان ته تپوس وکړي ته د څه لپاره راغلې او هغه ووایي چې زه د دې لپاره راغلی یم. الله پاک ماته وایي چې ته به کور جوړوې او ته به رزق ګټې. نه، دا عارضي خبرې دي. الله ربالعزت چې څنګه انبیا کرام رالیږلي او کتابونه یې رالیږلي د دې مقصد دپاره چې دوی به زما په دې قرآن باندې عمل کوي، زما په کتابونو باندې به عمل کوي، د خپل نبي په طریقه به چلېږي او زما حکم به مني، د ده به کامیاب ژوند. اوس کو یو بنده وایي چې نه زه د کوټې دپاره رالیږلی یم، نو د دې یو آسان مثال دی. یو بنده دی هغه غواګۍ ماتي او څوک یې تپوس وکړي د څه لپاره یم او هغه وایي چې دې لپاره مې مونږ دا به ډوډۍ وکړه، دې لپاره یې مونږ رانیسې ده چې په دې به زه ډېر خوراک کړم او ډېرې اوبه به پې څښم او ډېر بوس به پې خورم او نو یا ووایي چې دا مې سفیان ولانیسي، د دې سفیان کې به ماله راځي، زه به پې ووبلم. نو خلک به وایي چې دا بېوقوف دی. ځکه چې د چا نه هم تپوس کې نو هغه وایي یاره دا مې اخیستې ډېر ښه بیې کوي، ډېره ښه غوا ده، ډېره ښه میږه ده. ولې ښه غوا ده؟ ځکه شوده کوي. زمونږ غوا، میږه او ګډې بېزې چېرو نو هغه د شودو دپاره. نو اصل مقصد د غوا، میږې، د ګډې، د بزې هغه شوده دي. خو یو بنده وایي چې زه به خو دا به دې نه مې اخیستې ده چې دا به کوټه کې تړمه او سفیان دې به راله کړي او بوس به مې خورمه
دغشان تمام کارو الله دې انسان پیدا انسان دې نه پیدا کړ چې دې وکړه جوړای اصل مقصد دا نه دی یا دې مثال الله دې پیدا کړ چې په خوراکونه مقصد د انسان د زندګۍ چې هغه د الله مرازقي د پیغمبر علیه السلام طریقې مزار کې راوړي او قرآن د عمل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وإنما بعثت معلما زه د شریعت ښوونکی رالېږل شوی شریعت چې دی دا پیغمبر فرشتو ته نه ده دا انسانانو ته پیغمبر علیه السلام شریعت صحابو ته صحابو تابعینو ته تابعینو ته او هغه امامان او علماء ته او د دې وخت علما دا عام خلکو ته رسېږي زما استاد چې دی نو علم په دنیا کې او عالم او طالب علم دغه لوی غټ مقام ورته شي عبد الله بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وی خدا تعالی کو عزت فرمایا اور دین د طور په چې مقام ورکړي نو ته د ټول مقام په دې د سات مسکی دی عبد الله بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وما پتو لري چې مقام ورکړم زبر علم په طلب کې دا زبر علم یا علم زړه دالویه نو علم چې دی د الله رب العزت په نس د یو طالب علم هغه لوی مقام دی ابو الدرداء رضی الله عنه کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زه ابو الدرداء رضی الله عنه سره په دمشق جامع مسجد کې ناست وم جومات کې او یو کس راغی او هغه حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه وفرمایي چې زه راغلی او ما ته خبر رارسېدلی و زه د مدینې منورې ښار یم دمشق ته او ما ته دا خبر راکړی و چې تا سره یو حدیث دی او تا ډایرکټ د رسول الله مبارک ته پخپله اورېدلی دی د دغې حدیث نه اورېدو دپاره د تا ته راغلی چې ستا او د پیغمبر په منځ کې واسطه نشته تا مې پخپله اورېدلی دی دغه حدیث راته ووایه ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي ته موږ د دې لپاره راغلي وی او د مدینې منورې نه خالص په نیت راغلی بیا ورته هغه فرمایي چې ته چې دی ستا لپاره فرشتې دا د مغفرت دعاګانې ووایي او ستا لپاره په هوا کې مارغان د مغفرت او د رحمت دعاګانې کوي ستا لپاره په اوبو کې میان چې دي دا د مغفرت او د رحمت دعاګانې زما محترم علم چې دی او د طالب علم لوی مقام موږ خپل اولاد هغه مدرسو ته راغلو او سبق پې ووایو د قیامت په ورځ به ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشن قیامت په ورځ به و یو بنده الله رب العزت ته مخامخ شي هغه به هېڅ به ورسره نه وي جاهل به وي جډ به وي ټول عمر به یې داسې ضایع کړي الله رب العزت به ورته وایي څه دې راوړي دی به ورته وایي چې الله ما سره خو بل څه نه وو خو یو بچي وو په هغه مې علم وکړو او سبق مې پرې ویلی وو هغه مې تا ته راوړلی دی هغه مې خپل مرګ نه بس ستا د دین دپاره کوي الله رب العزت به د دغه انسان بخښنه کوي نو موږ د علم سره تعلق وساتو علماو سره محبت وکړو او علم چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث انبیاء کرام دا موږ ته علم ورکوي صحابو تابعینو
او علماء دې اوس څه کوي پرچار عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه فرمایي وکس تپوس انسان له کوم وخت پورې علم سره د علم صحت شته د قرآن د زده کړې او د حدیثو د علومو د زده کړې ثواب شته عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه فرمایي وایي تر کوم وخت پورې چې په جهالت غالب وي او جهالت قبیله اشماره کېږي نو وایي علم نو علم چې او په حدیث پاک کې راځي وایي من سلک طریقا یطلب فيه علما څوک چې ووتو او دې طلب کوي د علم او د الله په لاره او دې زده کړه کوي د قرآن او د حدیث او د الله تعالی د احکاماتو سهل الله به طریقا الى الجنه وإذا تبع الله رب العزت فجنة لا آسان ځکه چې د ده لپاره ټول مخلوقات او دنیا کې څه ټول ولا د آخرت سوالونه کوي او د رحمت دعاګانې ولري نو د انسان د زندګۍ چې دی هغه مقصد چې دی هغه د الله تعالی راضي کول او الله تعالی چې راضي کېږي نو ابا د قرآن په زده کړه اسلامي تعلیمات ته مونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق زه دا ښه خویونو د پوره کولو لپاره رالېږلې شوی عایشه بیبي فرمایي زموږ مور عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کان خلقه القرآن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښه خویونه او ښه اخلاق څه وو هغه قرآن چې موږ قرآن باندې منظور کړو ځکه قرآن پاک داسې کتاب دی چې دې کې د جمعیت کې دا خلک بیلوي نه دا خلک رایوځای کوي نو علم چې الله رب العزت ډېر زیات وکړه او د الله په نس د علم د لوی مقام ته بل چا نشته د یو طالب علم چې کوم مقام دی چې فرشتې ورته وزرې وړي علما لیکي وایي دا فرشتې د طالب علم ته د علم زده کړې ته د قرآن یادونکي ته د حدیثو یادونکي ته فرشتې وایي دا فرشتې چې کوم وزرې وړي نو علما وایي یو معنی دا ده چې فرشتې پرې خوشحاله وي او بله معنی دا ده چې دا الله ته ډېر خوښ دي او د الله او د الله رسول ته نږدې دي نو فرشتې ورته خپلې وزرې وړي د یو عالم وزر باره کې راځي قفال او قفال قفال په عربۍ ژبه کې قفل دا تعلیم ته وایي په خپل دور کې به تعلیم جوړول د ازبکستان د تاشقند اوسېدونکي وو هلته قبر هم هغه به تعلیم جوړولې او په هر دور کې د خپل کاریګرۍ او سړي مهارت دي یعنې مشهورې وي دې نور ښه جوړوي بعض سړی نورونه ښه جوړوي بعض سړی ارې ښه جوړوي دې چې دې مشهور ځکه بیا قفال وي د تعلیم جوړونکي دی وایي چې د وخت چې کوم بادشاه و هغه له به خلکو تحایف راوړي تحفې به یې ورله راوړلې چې کومه تحفه وه د بادشاه غوره شوه نو بادشاه به بیا هغه کس له انعام ورکړه وایي زه رالم وایي ما بادشاه سره د ملاقات وخت واخیستو نو ما ته یو میاشت وخت راکړل شو چې ستا ملاقات بادشاه سره کېږي ستا به یو میاشت لري وایي زما یو میاشت ما انتظار وکړو وایي ما داسې تعلیم جوړې کړې داسې قفلونه مې جوړ کړه چې هغه به په یو طالب غلاوېدل په بل طالب چا هم نشو غلاولی او ناشنا و د هغې بل چا طریقه نه وه
چې ما کله تعلیم سازه کړې یو میاشت بعد زما نمبر راغی په قطار کې ولاړو نیمه ورځ مې ولګېده دی وایي چې کله زما نمبر راغی نو څنګه چې ما تعلیم باچا ته وړاندې کړې او باچا تعلیم کړي دا ډېرې مزېدار بیخي دي دې کې یو اعلان د بادشاه وزیر اعلان وکړو درباري اعلان وکړو چې بادشاه سلامت فلانکي عالم تا سره ملاقات کول غواړي وایي بادشاه چې څنګه دا واورېده تعلیم حق وکړو او پاسې ودرېدو ټول وزیران هم به ودرېدل ټول بادشاهي ودرېده دا قفال وایي زه ډېر حیران شوم چې د عالم څه قسم کړی دی چې بادشاه ورته ودرېدو زما قیمتي تعلیم لاړې څومره محنت مې پرې کړی چې په دې دور کې داسې تعلیم څوک نشي تیار وي او یو میاشت مې انتظار وکړو او بادشاه ته چې تعلیم وړاندې شوې د یو عالم ته ملاقات اواز وشو او بادشاه تعلیم پرېښودې په خپله ودرېدو او ټول وزیران یې ودرېدل او ټول خلک یې ځای په ځای برخاست کړل وایي عالم راغی بادشاه ځان سره خبرې اترې وشوې وایي بیا لاړو وایي بیا ما تپوس وکړو چې دا څوک و وایي چې دا د دې بادشاهۍ کې دلته یو لوی عالم دی او ټول خلک یې ډېر قدر کوي وایي بیا بادشاه ته ما د تعلیم خبره شروع کړه نو ما ورته ویل چې بس تعلیم یې راواخیستې وایي ما هغه کار پرېښود چې زما څومره کاریګري وه هغه هر څه د هغې قدر نه و او یو عالم د علم قدر چې بادشاه دین نه دی اخیستی او بېټیمه راغلې د هغې په نمبر کې راغلې نو ته سره چې کوم هنر دی دغه هنر دی راغلی ځکه زما دا هنر په کار نه زما محترمو دا افعال باره کې راځي د بیا علم شروع او دې بیا د امام شافعي صاحب د مسلک ډېر لوی عالم و او یو لوی محدث دی د خپل وخت او د ده قبر اوس هم په تاشقند کې دی او د ده قبر سره هغه قرآن دی چې کوم عثمان رضی الله عنه په صحابو لیکلی په ګوتو باندې لوی قرآن دی هغې ته مې مطالعه کړی نو د علم قدر دغه د دنیا کارګرو هغه وویل چې واحد داسې هنر دی چې د هغې بادشاه قدر کوي عوام یې قدر کوي داسې هنر ولې وکړه زما محترم د علم قدر خپل بچي د علم ته کښېنو خپل بچي قرآن ته کښېنو خپلو بچو باندې سپاره وغواړي دا به په آخرت کې زموږ لپاره د ذخیرې ذریعې دا بچي به آخرت کې زموږ ستا لپاره یو خزانه او ستا د دې بچي په علامه کې قرآن لیکلي حدیث به لیکلي د هغې ثواب به تا ته ورسي د علم قدر وکړو او علماو بیا علما لیکي چې کوم طالب علم دی او ته فرشتې وزرې غواړي چې کوم عالم دی نو د هغه به بیا څومره قدر وي یو عالم باره کې راځي سهل بن عبدالله تستري رحمة الله علیه د خپلې زمانې یو ډېر لوی بزرګ ډېر لوی ولي امام ابو داود رحمة الله علیه چې کوم ابو داود شریف په دوران حدیث کې د علم اخري کتاب دی اخري حدیث پڑھاویږي ابو داود شریف په اخري درجه کې وي د ده خواله راغی ودې وي چې تا سره مې یو کار دی او مراله دی د لوی بزرګ ورته امام ابو داود رحمة الله علیه دا سهل بن عبدالله تستري رحمة الله علیه حکیم ولپېژنه ورته یې ویل چې زما د وسو کار به درته وکړم وایي ستا د وسم دی یا د امام ابو داود صاحب وایي د حدیثو دی عالم وایي زما د وسو او د قرآن او حدیث خلاف نه
دا امام ورته ودرېد هغه ورته ویل نه نه وایي صرف دغه یو کار مې دی وایي چې د قرآن او د حدیث هم موافق دی وایي زما ژبه ولې ښکلې وایي ځکه چې په دې ژبه باندې ته د پیغمبر علیه السلام حدیث ډېر محترمو چا سره چې د قرآن او د حدیثو عظمت دي نو هغه ژبه چې هغه یې موږ کرکه کوو او د خپلې زمانې یو لوی عالم یو لوی عابد چې هغه د حدیثو امام قاسم وي چې نوم یې وي هغه هغه راغلی چې ستا ژبه ښکلو ولې وایي په دې ژبه باندې د پیغمبر علیه السلام نوم دی د پیغمبر علیه السلام ویلناګانې پرې محتوی چې کوم حدیث یو هم کوو زما محترمو چې موږ علم سره محبت سره یهود د خپلو علماو ډېر قدر کوي چې کوم وي نصارا عیسایان د خپلو پادریانو د پیشوایانو ډېر قدر کوي او مجوس چې کوم فارس دي د اور عبادت کوونکي دي هغوی د خپلو مشرانو ډېر زیات قدر کوي واحد یو مسلمان دی په نن سماجونو کې چې هغه د طالب علم او د عالم قدر چې څومره حق دی هغه دی دا یو عالم ته خلک د لوار په شان ګوري کله چې یو لوار دی استاد دی کسبګر دی وایي دې ملا کسب کړی دی نو چې ته لوار ته سپک ګورې نو د هغه لواري هم سپکه شوه یو ترکان ته سپک ګورې د هغه ترکاني ته دې سپک وکتل نو چې ته عالم ته سپک ګورې نو د هغه علم ته دې سپک وکتل او علم خو د الله قرآن دی د الله قدر وایي عالم وایي کوم سړي سره چې د قرآن او د الله پاک قدر وي هغه د عالم قدر کوي او چا سره چې د الله پاک قدر نه او د پیغمبر علیه السلام قدر نه هغه سره به د عالم قدر نو موږ خلک یې قدر کوو په خپل زړه کې خو په شان د یو کسبګر چا دا نه دي ویلي چې د لوار او د امام کې فرق دی د ترکان او د عالم کې فرق دی ترکان ته هم سپک نه وګورئ لوار ته هم سپک نه وګورئ نایب ته هم سپک نه وګورئ ځکه چې دا د قوم خادم دی خو ترکان نه تا له به کټ څوک جوړوي لوار نه نو تا له به اره او لور او تبر څوک تېروي هغوی ته به هم سپک نه وګورئ دا موږ ته اسلام وایي خو د عالم هم قدر اشعة الأبعاد کې امامي مفتي شفیع رحمة الله علیه لیکلي دي چې یو عالم یو عام کس و هغه راپاڅېد په حرمینو کې په حرم شریف کې بیان کړو د حج په ایامو و یو کس ورته وویل چې تا له مې دعوت کړی وی هغه بوتلو د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه تعریفونه یې کړو په بیان وی چې بوتلو وی هغه یو کوټه کې بند کړو بیا او وی ژبه یې کټ کړه وی چې کله دې بیا له هغه ځای نه راووتو او را روان شو نو مفتي شفیع صاحب لیکي چې بېهوش و پیغمبر علیه السلام ورته ویل ولې وی ولې دغه ټیم راغی په بېهوشۍ کې وی چې ستا د یارانو د ابوبکر او د عمر تعریف مې کوو او دې ظالم رانه ژبه کړه وی ما ته یې وویل چې دا ژبه د دې ژبې سره ولګوه وی ما چې دا ژبه په دې بېهوشۍ کې ولګوله وی ژبه چې راپاڅېد نو ژبه مې ټیټ کړه ژبه یې رانه کټ کړې ده وی بل کال بیا حج راغی وی زما خو عقیده جوړه شوې وه نور هم مضبوط شوې وه وی بیا مې تعریف بیان وی یو بل کس ما ته وایي چې دعوت مې درله کړی روټۍ مې درله کړی وی ما ورته وویل چې مه ځه مینې دې ځای به نن دا سر وڅکو وی ما ویل چې نه خو سر رانه وڅکي یو ورځ دعوت یې راکړی زه ورسره ځم چې لاړ اوسه وی زه یو کمرې ته دننه کړم یو کور ته پاکور کې یو کمرې ته دننه کړم نو چې هلته ما وکتو یو پټ شالو وی ما ته یې ویل چې تېر کال تا د چا ژبه کټ کړې وه زما پلار و دا شالو وی ډېر غټ شالو
نو چې موږ خپل بچي علم ته ورسو پکې دا د شوال میاشت ده کوم ځای کې مدرسې شروعي کوم ځای کې مکتب شروعي جوماتونو کې موږ خپل بچو ته ستارې ورکړو اوس والا علما ستارې خپلې دي ټوپۍ هم والا خپلې دي ستا ټوپۍ او ستارې ته هم ضرورت نشته صرف خالي لاس مدرسې ته چې هغه ورته یو دوه څلور ټکي ووایي چې ستا د آخرت دپاره کافي شي نن سبا خلک وایي علما صرف وایي د عالم قابلیت جنازه لمونځ دی پنځه وخته لمونځ او جنازه نو تاسو ماته ووایئ د پایلټ کار څه دی صرف جاز چلوي بل تک کار نه دی یو ډاکټر دی هغه صرف اپریشن یې کولی شي بل څه کار کولی شي لوباري کولی شي نشي کولی یو ترکاڼ خپله ترکاڼي کولی شي بل څه نشي کولی نو یو پایلټ چې دی جاز چلولی شي بل څه نشي چلولی بل کار نشي د هر یو کس یو خپل کار دی یو عالم دی د هغه زیات کار څه دی ستا بچو ته به سبق ښیي تا له به لمونځونه کوي تا له به جنازې کوي تا ته به قرآن او حدیث ښیي عالم اوس تا له اپریشن نشي کولی تا له خو عالم جاز نشي چلولی عالم خو تا له کټ نشي مړلی نو د عالم چې څوک دا خبره هم درته کوي وایي عالم خپل علم کوي خپله مدرسو جومات سره کار څنګه چې سړی خپل جاز چلوي ترکاڼ خپله ترکاڼي کوي نو دغه شاندار چې یو کار دی دا خبره مې دې وجه وکړه چې زموږ د خلکو توجه بل طرف ته تللی موږ وایو چې عالم دا بل کار وکړي عالم بل کار ولې وکړي نو زما محترمو دا مې دې وجه وکړه چې تاسو خپل بچي علم ته وکړئ خپل بچو باندې قرآن ووایي چې الله راضي دی پیغمبر علیه السلام به وایي آخرت کې دا تپوس کوي چې دا عالم دا طالب علم دا نو زما میشن والا ده تا ته څه وي هغه تا نه منې ولې ونه نو الله پاک زموږ د ټولو بچو علما ټولو ته دعا کوي او ټولو ته قرآن او حدیث ورکړو یا الله